صاحب محتمم جامع محمودیه هغوی ته خوش آمدید وایم چې هغوی تشریف راوړو. اخره کې زمونږ د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د کم زیر سایه چې مور دین 1000 سکولز دي د هغوی نگران د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک پریزیډنټ جناب حاجی نفیس الله خان صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او هغوی د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب نفیس الله خان صاحب دې نه پس پنشن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د محفل کې ناستو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لومبے خزو مشتاق سے او داغي د ټیم شکریا ادا کوم چې نن چارسدې په خوره باندې کما ډیوه بلیږي د هغې پروګرام دپاره موږ ته دعوت راکړو، موقع راله راکړه، عزت یې راله راکړو، شکریا ادا کړو. او د هغې نه پس په دې محفل کې چې کوم ملګري یا والدین صاحبان ناست دي د بچو هغې سره یو څو فیکټس شیر کول غواړم. چونکې په دې پرایویټ سیکټر کې زما قریباً 30 سال وشو او ډېرې هلې ځلې مو شروع کړي دي. د 2002 نه چې کله ماته دا احساس وشو چې یاره زمونږ د ملک مې پالیسۍ دي، دا پالیسۍ چې کوم دی نو دا د غریبو خلکو په حق کې نه دي. دغه دور کې ما په پېښور ایرپورټ کې په سیویل ایویشن کې جاب کو او زما والد صاحب الله دې وبخښي سره د ټولو مشرانو هغې په سډېرو کې یو دغه رنګ یو اداره کولو کړې وه او خواهش یې ده چې دا کلي دا بچي چې دي دوی ته کوالټي ایجوکیشن میلو شي. ما به هم پکې ورسره هلې ځلې کولې او یو ټایم یې زه کېنولم چې یاره بچي د تعلیم دا سلسله چې ده دا ما روانه کړې ده، خو چونکې مشرم یم ذمہ دارۍ هم را باندې دي، غم خادۍ هم ډېرې دي، نو ته داسې وکړه چې ته دې ادارې ته پوره ټایم ورکړه. مې چې بابا زما خو یو طرف ته سرکاري جاب دی نوکري کوم، بل طرف ته تاسو ما ته د دې ذمہ دارو وایې، نو آیا دا ممکنه ده چې دا دواړه زه یو شانو شلو؟ نو هغه وی چې بچي زه درته یوه خبره کوم، په دې باندې ته سوچ وکړه، که ته دا جاب کنټینیو ساتل غواړې نو د دې پیدا به صرف ستا یا ستا بچو ته وي، خو که چېرې ته دا اداره په خپل لاس کې والې نو د کلي وطن چې کم غریب یتیم کمزورې بچی دی هغه ته به هم د تعلیم یو موقع میلو شي. د هغې په خواهش باندې په 2002 کې ما هغه نوکري پرېښوده ګو چې هغه وخت کې د 16 ګریډ نوکري وه. نن زما ملګري په 20 ګریډ کې 19 ګریډ کې لګیا دي، جابس کوي او خو خوشحاله دي. خو الحمدلله زه د هغه خپل رب شکر ادا کوم، د هغه والد صاحب شکریا ادا کوم چې ما له یو داسې لار راکړه چې ما سره به هغه دولت نی کم دولت چې زما د ملګرو سره نن دی، خو چې کم سکون نن ما سره دی نو هغه سکون هغې سره نشته. بیا د سکول سره سره زمونږ په دې چارسده کې یو تنظیم و د پرایویټ سکول اسوسیشن په نوم باندې کشر ومه، په هغې کې ما هلې ځلې شروع کړې، ډېر ښکلې قیمتي خلک پکې وو په هغه تنظیم کې. په هغې کې سهیل خان و، د دې ولی باغ مکرم اجي صاحب و، د نیو اسلامیه چې کوم پرنسپل و، او داسې نور ډېر مشران د ټولې ضلعې چې هغې سره مونږ د
کشرانو په شکل کې د منډې تړلې دپاره به مې هلې ځلې کولې چې کوم حالات د دې غریبو او د دې متوسط خلکو د بچو په باره کې مونږ څومره د نږدې نه ولیدل که هغه خبرې تاسو واورېدې نو کیدی شي چې د دې ملک نه کډې والې ولاړ شي ځکه چې په دې ملک کې کم حکمرانان ناست دي تاسو وګورئ سپینګیري پکې ناست دي د هغه ځای نه د هغه ځوانۍ نه را شروع شي سوچ فکر شروع کې په کوم ځای کې دغه خلکو چې کوم دی نو زمونږ سوچ کړی دی د غریبو خلکو سوچ یې کړی او موږ سره چې کوم زمونږ دپاره کومې پالیسۍ جوړېږي هغه چې تاسو واورئ نو تاسو به چې کوم دی نو ځان سره حیران شئ موږ اکثر وایو ورته چې یاره مونږ په دې ادارو کې د کومو بچو له تعلیم ورکوو نو تاسو د انډیا نه خو نه دي راغلي دا ماشومان د هغې دپاره مونږ خپلې هلې ځلې کوو او هغې ته دا یقین ورکوو چې د ملک په ترقۍ کې د تعلیم چې کوم کردار دی هغه د چا نه پټ نه دی نو تاسو ولې دا ظلم کوئ ولې دا زیاتې کوئ لومبی ظلم خو هغې دا وکړو چې نن کوم ایجوکیشن سیکټر دی ګورنمنټ هغه تاسو وګورئ چې داسې کم کلي داسې کومه کوڅه داسې کومه ضلع ده چې په هغې کې سرکاري سکول یا سرکاري کالج نشته خو که نشته نو په هغې کې چې کوم دی نو کوالټي ایجوکیشن نشته بیا چې کوم دی دغه څیز ته چې مونږ وکتل د پرایویټ سیکټر خلکو نو دا په دې ملک باندې او په هر علاقه کې چې پرایویټ سکول دی د هغې خلکو یو ډېر لوی احسان دی چې هغې اپنی مدد آپ کے تحت د میدان ته ووتل بډې ووالې او بچو ته چې کوم دی نو کوالټي ایجوکیشن ورکول شروع کړه که چرې زما دا خبره ټیک نه وي یا چې کوم دی نو د پرایویټ سیکټر خلکو کردار نه ادا کولې نو نن به د پرایویټ سیکټر چې کومې دا ادارې دي نو دا 52% دي 52% دي مطلب دا چې په یو ټیم کې داسې و چې په دې ملک کې په دې علاقو کې په دې ضلعو کې په دې صوبه کې یو پرایویټ سکول هم نو ټول چې کوم دی هولي سولي د 1947 نه بلکې د هغې نه مخکې چې کومې ادارې را روانې نو هغه سرکاري ادارې چې بیا کله ضرورت محسوس شو پرایویټ سیکټر خلک رالل هغې ادارې شروع کړې نو چې کوم 100% ادارې وې هغه نن 48% شو چې کومې 0% وې نو هغه نن چې کوم دی نو 52% شو او دغه رنګې بیا که مونږ د بچو هغه ریشو یاده کړو نو 60% ماشومان دی وخت کې په پرایویټ سکول کې سبق وایي او 40% چې کوم دی دا په سرکاري تعلیم ادارو کې سبق اوس کمپیریزن تاسو په خپله باندې وکئ دا ولې داسې وشو د سټیټ ذمه داري د خپل قوم دپاره هغه ته به سیکیورټي ورکوي هغه ته به د هیلث فیسیلیټي ورکوي هغه ته به ایجوکیشن ورکوي خو نن مونږ وګورو نو که فرض کا زمونږ په کور کې یو کس بیمار شي نو مونږ څه کوو د ګورنمنټ اسپتال په ځای پرایویټ اسپتال ته مونږه منډې وکړو زمونږ وس کېږي او که نه کېږي که سیکیورټي مونږ وګورو بدقسمتۍ نه کم د سیکیورټي دغه رنګې که ایجوکیشن طرف ته لاړ شو نو نن خو یو ډېره غټه بدقسمتي روانه ده تاسو وګورئ تقریبا نن سبا چې څونه فارن کنټریز ته د ایجوکیشن دپاره کوم اپلایانې کېږي د هغې هغه پرسنټیج تاسو وورئ نو حیران به شئ په ملک کې چې کوم دی نو روزګار نشته ولې ځکه چې دلته د غریب دپاره کومه پالیسي ده هغه پالیسي کم خلک جوړوي هغه په ایر کنډیشن کمرو کې جوړېږي خو هغه سړی زما د مجبورۍ نه زما د ضرورتونو نه خبر نه دی د سره ولې ځکه چې د هغه بچی چې کم دی هغه نه په 400 کې چې دی نو په پرایویټ سکول کې سبق وایي نه په ګورنمنټ سکول کې سبق وایي د هغه بچی په پیښور یونیورسټۍ کې هم سبق نه وایي د هغه بچی
که فرض که د پنجاب سره تعلق لري نو په لاور کې په یو ښه کالج یا یونیورسټۍ کې سبق نه وایي بلکې د هغه بچي په انګلینډ کې سبق وایي د هغه بچي په امریکا کې سبق وایي نو تاسو شکریا ادا کې د مشتاق صاحب غونته او دغه د ټیم غونته د خلکو او یوازې د دې نه په دې سېکټر کې چې څونه خلک هم کار کوي تاسو شکریا ادا کې ځکه چې دې خلکو که مثال دی لا الله له 100 روپۍ ورکړي دي که دا پیسې دې راوالي او دا دې په یو بینک کې په اکاونټ کې کېږي نو هم ورته ټیک ټاک پیسې د میاشتې میلاوي که یو سړی وایي د بینک پیسې چې کوم دي دا سود دی نن سبا داسې ادارې شته چې په هغې کې چې کوم دی اسلامیک بینکنګ دی په هغې کې کېږي هغه ته به ټیک ټاک پیسې میلاویږي هغه ته به ټیک ټاک فایده میلاویږي پرایویټ سکول چلول دا د اوسپنې نینې چیچل دي دا ډېر ګران کار دی تاسو والدین که یو سړی دکان کوي یو سړی نوکري کوي سار به دې راشي د ده به یو سپیسیفک ټایم وي د 9 بجو نه به دې شروع شي زه دې به چې کوم دی د ماښام د ماسخوتن د 8 بجو پورې ډیوټي وي د هغې نه پس به ښه په ارام لاړ شي خپل بچو سره به کښېني او خپله روټۍ به وخوري او په ارام به وده شي خو د پرایویټ سکول اونر چې دی نو د ده 24 ګنټې ډیوټي وي 24 ګنټې د ده ډیوټي وي که چېرې په صحیح معنو کې د اداره چلول غواړي وچلوي دی د خپل ادارې سره او د خپلو بچو سره او د ایجوکیشن سره انصاف کول غواړي نو دی به 24 آور سروس چې کوم دا به ورکوي نو زه دا وایم چې مشتاق صاحب او د هغه ټیم غونته خلک دا اپریشیټ کول پکار دي چې هغوی ستاسو د علاقې ته رالل دلته انویسټمنټ وکړو دا یو کمرشل ایریا ده په دې کې د مارکیټ هم کولاولی شو ښه ټیک ټاک په کرای به یې دوکانونه ورکړي زما یقین نه دی که دې 15 کاله هم اداره وچلي 15 کاله هم دې د دې نه ګټه کورته نشي وړي نو زه دا وایم چې تاسو له پکار دي چې تاسو د مشتاق صاحب او د دې د ټیم چې دی نو دې سپورټ کې او په دې اداره باندې اعتماد وکړئ چې کوم ویژن دوی راوړی دی کوم سوچ دوی راوړی دی مفتی صاحب هم تاسو ته هغه بیان کو کامران صاحب هم هغه تاسو ته بیان کو چېرې دلته به د عصري علومو سره دینی علومو باندې به ټیک ټاک چې کوم دی توجه وي او ستاسو دا بچي چې کله د دې ادارې نه فارغېږي نو دی به د یو کامیاب انسان سره سره یو ښه مسلمان وي په سیکټر کې ډېرې مسلې دي ډېر مشکلات دي د پرایویټ سکول اونر ته اکثر زمونږ د معاشرې هم دا والدین په دې یو څیز زمونږ اکثر ګیله وي چې کوم بچي ته سبق ښیم د کوم بچي په سر مې لاس ایښی دی نو هغه هم چې دی نو هغه ما ته په هغه نظر باندې نه ګوري هغه مقام نه راکوي چې کوم مقام هغه له پکار دی ځکه چې د هغه په ذهن کې دا اچولي شوي دي چې بچي زه ستا په سر باندې د استاذ له د پرنسپل له پیسې ورکوم او دی چې کوم دی نو تاله تعلیم درکوي دغه سوچ چې کوم دی دغه د پلار هم سوچ دی حالانکه زه اکثر خلکو ته وایم چې کلم خاص کر په 400 کې مونږ وګورو نومې اداره تاسو راواله سیوا د یو څو مختصر ادارو نه چې هغه 2% هم نه دي چې د هغې فیسونه به د 5000 روپو نه برابره وي باقي چې کوم دی نو دلته په 400 کې چې کوم تعلیمي ادارې تعلیم ورکوي د هغې چې کوم دی نو 85% 85% ادارې داسې دي چې د هغې د 1000 نه ښکته فیس دی نو زه اکثر خلکو ته خاندم ورته یم داسې کار دی دا موږ له چې یا دې ادارو له دا کوم والدین پیسې ورکوي دا د دې وړو چې کوم د واشروم هغه پیسې نو هم نه برابري ګني په دې 400 کې چې کوم دی نو یو عوامي لیټرین دی هغې چې یو انسان خپل ضرورت کله پوره کوي نو کم از کم 20 روپۍ ورکوي او چې کله موږ له دا ماشوم راشي واشروم ته 15 پیرې خو دی واشروم ته ځي دروازې نو 100 روپۍ ورځې شوه چې میاشت په حساب کې نو 3000 روپۍ شو باقي چې کوم دا څونه سهولتونه دا ورته بالکل فری میلاویږي نو زه همدا وایم چې تاسو د مشتاق خان او د هغې د ټیم چې دی نو مټې مضبوطې کې دی سپورټ کې په دې باندې اعتماد وکړئ ګوره د دې ځای نه چې کوم ماشوم مثال 400 ته ځي د ټرانسپورټ فیس به پې بیا لګي خرچه به پې بیا راځي د هغې نه علاوه
چې څو پورې ستا دا بچي کور ته را رسېدلي نه وي د مور د پلار زړه بمبانډئ نو ښه نه ده چې تاسو چې کوم دی نو همدلته په دې اداره باندې اعتماد وکړئ خپل بچي دلته کېراولئ زه درته خپل اصول ووایم زمونږ د پاکستانیانو یو ډېر عجیبه سوچ دی په کوم ملک کې اوسو د هغې ملک چې کوم جوړ شوي سیز دی زمونږ نه خوا زمونږ ملک به څنګه ترقي کوي اوس هم